دا ویډیو چاته ملاو شي خدای به دا درځي د الله د رضا لپاره دا مخې ته شیر کړي چې زما زوی کور ته روغ جوړ راشي او زما لپاره سوالونه وکړي ستاسو دا چا دی کوم ځای نه په تکلیف کې کور ته د خدای لپاره راشي که ته د وړو لپاره ودې که ته د خرچې کور ته راشي چې کوم ځای راشي موږ به جواب ویو کور ته راشئ لاله زه هلته کوم چې کور ته راشئ نور څه نه شي ویلی الرحیم کتونکو علاقه ده چې د سوات په سوات کې ده چې د مرغزار راغلی و چې املوک ټله د رحمت علي کاکا زوی بېدرکه دی یوه هفته یې وشوه چې نوم یې دی هلال رحمتو په دې کور کې کم تکلیف دی کم درد دی دا پلار یې هم جاړي ته دونه تپوسونه کوو چې هلال په کومه خبره د کوره وتی دی زموږ سره اوسئ علیکم سلام جی وایه رحمت علي وایه زه خو ډول جي ستاسو ډېر مشکور یم تاسو زموږ سره په دې غم کې ځان شریک کړو زما زوی هلال رحمت مشره زوی مې دی جي د نومه شپږمه اوومه ورځ زه کور ته راغلی ورکشاپ ته باید د ډینټر و د غرمې د لاسه موږ چې زده کړي موږ به پسې کول شو هلاله چا ځای کوم ځای نه په تکلیف کې کور ته د خدای لپاره راشه که ته د وړو لپاره وتې که ته د خرچې لپاره وتې نو موږ خلکو ډېر څه راوړو هر څه ډېر دي راشه یا که چا درته ولی زما هغو ته هم سوال دی چې د خدای بندیانو دا چې ما مړ کوي ما ووایې خو زما د زوی را پرېږدئ زما د زوی هغه درباره ولې راکوئ یو بې زبانه انسان و ټول کور په تکلیف کې و روټۍ چې خورو راته اعلان ولاړ دی د شپې که زما په بړستن کې ځان ښکاره کړو زه به اعلان به یخ پروت دي سمه چې ولیکه به ځان نه پټوم زما به یخ یم اعلان به زما له سترګو نه سره کار پرېښو چې نور زموږ بدن کار پرېښو زما ټولو ادارو ته خواست دی نه پاکستان زما د زوی را پیدا کړې هر ځای چې زما د زوی ټوکره راشي کور ته زه هېڅ نه شم راځي او زه دا وایم پاکستان خاورې ته دا وایم که نه چې د پاکستان خاورې برابر خونده دا ګل نه برابر خونده چې زموږ نه اخلی خدای خبر چې دا کومو ظالمانو سره دی نو دونه د هغو په زړه کې رحم نه راځي چې ما ته بیا دوه خبرې وکړي دونه څوک ظالمان نشته دا مسلمانان نشته چې چا په خوا کې دی دوکانداران دي یا هوټل دی یا هر شی چې دی هغو دا معلوم وکړي چې دا پوسټ چلېږي دا بدې بدې به پلار خفوي ورور به خفوي مور به ژاړي راشي تش برو ته وګورې دا لږ په دې ځای کې دی د خدای لپاره چا ته معلوم وي یا چا سره صرف زما سره دوه خبرې اعلان وکړي زموږ زړه به صبر شي کتونکو دا هلال تصویر تاسو د کیمرې په سترګه ښکاري هلال د رحمت علي کاکا زوی دی د کوره بېدرکه دی نن شپږمه ورځ ده په دې کور کې کم تکلیف دی کم درد دی په ده باندې چې یوازې مرغزار نه دا ټول محله دا ټول علاقه
پریشانه ده په کور کې چې کم تکلیف ته روان روزه ده روجې ته یو هفته پاتې ده خلک په بازار کې ګرځي خپل بچو له خریداري کوي او د ازبرګه میاشت ته څوک چې دا خپرونه ګوري د الله د رضا دپاره مخې ته یې شعر کوي چې د رحمت علي کاکا زوی هلال کور ته راشي هلاله کور ته راشه پلار دې څونه جاړي په څونه تکلیف کې دی دا خپرونه زموږ څوک هم ګوري چې د چا سره د هلال اینو مهرباني وکړئ چې پته یې ولګېده چې کاکا پسې ډېر زیات جاړي او رحمت علي خپل کور ته راولئ هلاله کور ته د خدای لپاره راشه کار سي یا د چا سره چې دا هلالې راشه بابر کې خو زما نقد جګر را پرېږدي چې راځي زما رسېده تاسو ته کور او د راشه به ووایه خو زما زوی را پرېږدي چې راشي ډېر بېچاره ده زموږ خوب وي تا نن شپږمه ورځ ده نن زموږ خوراک یې صفایي جانه شپه ورځ په بدل کې اوسې ساه ده زموږ بدل هم کار پرېښودي نه زموږ څه تېرېږي هلاله خدای لپاره راشه دا څوک دی دا څوک دی هلال څه شو وی کور ته راشه وایه وی کور ته راشه کتونکو د هلال وړوکی ورور سره خبرې کوو هلال له کوره بېدرکه دی عمر یې 19 کاله دی چې دی په د هلال باندې څونه مینو بچی وایه که نه زما ورور مشر ورور هلاله کور ته راشه وایه کور ته راشه چې کم دی راشه موږ به جګه په یو کور ته راشه کور ته مور ده پسې ډېره خفه ده کور ته راشه مور ده پسې ډېره خفه ده موږ ته به جګه په یو کور ته راشه کم ځای کم دی راشه دلته وایه وایه هلاله کور ته راشه چا سره زموږ ورور یې کور ته راورسوئ بیا چا ته زموږ ورور یې کور ته راورسوئ موږ به ډېر غټې اساني دونکو په دې کور کې دونه تکلیف دی هغه مور یې مکمل طور بېهوشه ده که دننه ځو د مور نه تپوسونه کوو نو کېدای شي د بلډ پرشر مریضه ده خدای ناخواسته غلط چلو شي دا چمګاونډ محله ټوله راټوله شوې ده په دې کور کې داسې یو خفګان دی د کور در و دیوار خفه دی چمګاونډ یې خفه دی ولې خفه دی چې هلال د کوره بېدرکه شوی دی نیرونو ته یې ګورئ دا څونه جاړي د والد صاحب خو جي د سره اوښکې نه ودرېږي په کور کې یو چغې دی یو ویر وینا ده یو تکلیف دی ته جاړه مه که نه ورور به دې راشي ښه صحیح ده وایه کور ته راځه وایه کور ته راځئ جانه کور ته راشه ټوله به جګه په یي مور به ژاړي ته به ډېر مین وي بلکل چې ته خفه شوی خو نه دی زویه نه چې خفه شوی نه دی څه وایې خو نه و نه نه وایه نه نو ولې د کوره لاړ زویه په دې کې چې نو څه وجه خو به وي که نه نه څه وجه ورکشاپ په لږ وجې راغلی و دغه ځین دی چې ته ورکشاپ به ته اوس نه لګي نو د ورکشاپ نه غیب دی او جي د هغه مستري نه تپوسونه کړي دي او جي هغونه کړي دي نو څه وایي څه پته یې نه لګي بس چې پلار به یو سره کړي دي نو کتونکو دا خپرونه خو تاسو ګورئ چا چاپېره وګورئ مکمل طور هر سړی جاړي په سترګو کې ډېرې زیاتې اوښي او درد دی یو تکلیف دی اولاد خو صاحبه دا د زړه وخي د میوې نه هم خوږي ولې رحمت علي کاکا ته وګورئ یو لیونی شوی دی مازغه یې کار نه کوي داسې به هغه خوراکۍ هم په کور کې مکمل طور چې څونه بچي دي هغه ډېر زیات پریشانه دي په تکلیف کې دي رحمت علي بھائی نور څه شته په اړه زما په زړه نور هېڅ نشته جي یو کال مخکې هلته اور لګېدلی و تاسو دا میډیا باندې راغلي وو هغه شاټ لیدلی و نو مرغۍ بچي و جي هغه جاله کې پاتې شوي او اور پې دلته بلې بل ځنګل کې هغه مور پلار به راتله هغه بچي به بچ کول اخر کې مور پلار لاړه په هغه جاله کې ورننوتله اور ته او دغه بچو سره ځان وشو ما تا هغه شاټ یادېږي زما د مخې و زه به یې لاله په کوم اور چې ته سوچې دا اور باندې راکړه خو ته یې نشه کوله ته به په ځانې یاره تا به څه خوړلي پلاس په یې وږې ته یې د چا سره د چا سره و د خدای ځانې باندې د چا څوک خو ماته ټلیفون وکړي چې دا ماشوم په دې ځای کې رسېب څه خبرې دې وکړي زما اړه به ډاډ شي په مګه شپه ورځ جوړ شوي دي زما د الله
هیڅ پته مونته نشته ما کره به خدای ما اعلان مالا قیمت راکا رمضان کاکا دا زه بې وسه وه چې زه مجبوره یم الله به خیر کې را بشي انشاءالله راضي به انشاءالله الله به خیر کړي د الله نه تاسو هم دعاګانې کوئ دا په خپرونه چې څوک هم ګوري دا ازبرګه میاشت ته دعاګانې وغواړئ چې دا رحمت علي کاکا هلال کور ته راشي ولې په دې کور کې ډېر زیات تکلیف ته هلال د کوره بېدرکه دی د هلال نمبر چې تاسو ته ایک دو په دې پروګرام کې نمبر تاسو ته ښکاري 0344 96 55 786 دا دویم نمبر هم تاسو دی آدم زمانی دا دویم نمبر هم تاسو ګورئ 0323 91 62 152 او دا ځوان نمبر په پروګرام کې خو دي څوک هم دا پروګرام ګوري چې کم ځای هم تاسو ته دا ماشوم په نظر باندې راغی نو دې کې پته دا ضرورت نشته خو دا موبایل نمبر ملاوي تاسو ډایرکټ پته ولګي چې مرغزار اوسیدونکو دی علاقه د تاسو ته مې دا د سوات ته په دې علاقه کې ډېر زیات یو درد یو خفګان یو تکلیف ته په دې کور کې د دې کور درو دی ور تاسو ته مې جاړي په دې کور کې نه خوب شته نه خوراک شته او نه سکون شته هر بچي هر کاکا هر تر چې په دې مالا کې چې څونه خلک تاسو کته شي د کیمرې بسترګه دا ټول جاړي ها کاکا ته ولې جاړي دی یار ستاسو بسترګو کې هم دی السلام علیکم وای یاره زموږ بچیانو بچی خامخا خلک پسې جاړي دا لړ ډېر خوږ دی ما ډېر خوږ دی خوب ده بیه بسره بیه ویلاله کور ته راشه بس اله د بچو کور ته چا سره چې وای دا د پروګرام هر چا سره چې او د چا سره یې نو هغه دې دا مهرباني وکړي چې دا الال دی رابطه د کور سره وکړي او یا دې مهرباني وکړي چې دې کور ته راولېږي یو دوه خبرې زموږ سره وکړي ستاسو یاره ما وراره دي وراره دی هلال خوږ سړی ډېر خوږ سړی دی دا ولې داسې د غیب شو د هېڅ پته نه لګي چې سهار کار له تللی په 10 بجې او کار نه بیا مسماخام غیب شوی دی بې انتهایي هلال خوږ سړی دی هلال خو ډېر ښکلی ماشوم دی کتونکو زما په زړه بلکل روانېږي و هلاله کور ته راشه هلاله پلیز کور ته راشه هلاله زواله د کوچ کور ته راشه نور څه نشي ویلی سر کتونکو یو اور خو یو ځای اور ولګي هغه اور مړ شي خو دا اور به د هلال پر رالو باندې مړ کېږي د الله نه دا امید لرم انشاءالله چې هلال به خپل کور ته راځي دا ویډیو چاته ملاو شي خدای دا د رزق د الله د رضا لپاره دا مخې ته شیر کړي چې زما راځي کور ته روغ جوړ راشي او زما لپاره سوالونه وکړي ستاسو خپل الواد مشته ستاسو له خپل پیدا دي خدای پاک دې دا تل چا دې راکړي دا ډېر ګران تر دې یو سړی مړ شي خلک یې ښخ کړي په دې راځي په درې ورځې هغه په زړه بوهر ولګوي بہت هغه پورې په غم دی چې کومه پورې پته نه هلال څه پته نه لګېدلي دا غم نه ختمېدونکی غم دی الله دې دا بچه د راولي یا الله د زناور په بچي دا خبره خدای پاک د زناور نه بچه به ورکوه یا الله د مرغو نه بچي به ورکوه خدایه دا دعا ګرانه ده دا ونه زموږ د الله لپاره شیر کړه چې زما د الله پیدا شي موږ ځو خو کاکا صحیح ده چې یاره نه شو نه دا خو د هغو سمندر دی په دې کې څوک چیس کي خبره اوره که زموږ خبره اوره ته خبره اوره کاکا نه شو څکلی نه بیا به وسکو انشاءالله دا د امید چې کله ستاسو را پیدا شو انشاءالله نو موږ سره به وعده کوي موږ به راځو ښه انشاءالله هلاله که ته هیله وته یادونه ورک شوی چې زه مزدوري وکړم روژې نه ما له خلکو غوړي راوړو چریا دې راغلي وړه راغلي ډېر زیار دې ډېر دی هلاله راځي به انشاءالله به هلاله راځي خدای ته وګوره دې خلکو ته زه سوال کوم چې چا سره به خدای په خدای د رابې لپاره را پیدا شي راځي وبشي ښه الله د رضا لپاره پیدا شي راځي کاکا لاړو ځي